أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منګه دا حروف هجا چې دي دا تقریبا منګه په هفته تقریبا کېږي شپږ پنځه شپږ ورځې کې دا حروف هجا من ختم کړي دي. صحیح ده. نو موږ د هر لفظ دپاره یو ښودلی دی چې دا حرف د دې ځای نه ادا کېږي، دا به داسې وایو، دا به د درې والي په مقدار راکاږو. دا ټولې خبرې موږ کړې دي. صحیح ده. خو اهمه خبره چې دا هغه دا ده چې د هر حرف دپاره درې څیزونه زده کول ضروري. دا زه په هر سبق کې ویم چې ستاسو ذهن ته کوز شي. صحیح ده. د هر حرف دپاره درې څیزونه زده کول ضروري دي. یو د هغې نوم زده کول، یو د هغې شکل زده کول، یو د هغې اواز زده کول. نو نوم او شکل هم موږ له تاسو له راځي چې مثال د الف دی، د با ده، د تا ده، د ثا ده. صحیح شوه. د دې نوم راله راځي او شکل هم موږ پیژنو. خو اواز موږ زده کوو. نو د اواز دپاره موږ څه کوو؟ موږ دا قاعده شروع کړې ده. نو الف نه واله تر د یا پورې موږ دا سبقونه ویلي دي. کم ملګری چې خواهشمني او هغه وایي چې دا سبق ماته میلاو شي، نو اوس مثال زه یو وایم نو بیا په ټایم ډېر لږ زما تقریبا نیمه ګنټه ټایم دی. صحیح ده. نو دا موږ ویلي چې کم ملګری خواهشمني په انبکس کې خپل د واتساپ نمبر او خپل نوم راولېږي، انشاءالله موږ به په واتساپ په ګروپ کې واچو. نو هغه سبق مو ته میلاویږي. هلته ټول سبقونه موجود دي. صحیح شوه. نو موږ به نوي سبق طرف ته ځو او په نوي سبق کې به سبق نمبر 2 کې د حروف هجا مختلف اشکال دي. نو دا شکلونه صرف جوړول دي. دا خو د ماشوم لپاره موږ وایو چې ماشوم شکلونه زده کړي چې دا د با سره سین تړلی، د با لام تا او داسې شکلونه دي. صحیح ده. نو دا خو تاسو له درځي. صحیح ده. نو موږ به شروع کوو حروف هجا. صحیح ده. حروف هجا مخارج الحروف. سبق نمبر 3 کې به موږ شروع کوو مخارج الحروف. صحیح شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. په سبق نمبر 3 کې وي سبق نمبر 3 مخارج الحروف. مخارج الحروف. وس ګورئ چې تا خ الته زده کړې وکنه په سبق کې وي خ دې زده کړې ده، نو دلته به خ د خپل مخرج نه ادا کوي، او ح دې زده کړې وه ح به د خپل مخرج نه ادا کوي، فا دې زده کړې وه فا به د خپل مخرج نه ادا کوي. نو چې ته مثال لږ داسې په ادا کولو کې هم شروع شي، نو ستا حرفونه په خپله برابرېږي. صحیح ده. مثال یا خبرې کوي، یا داسې تلاوت کوي، یا پړایي کوي، یا لیکایي کوي، په هغې کې هم حرف طرف ته توجه کوي چې دا مثال خ ده، نو خ د کم دی نه ادا کېږي، ح د کم دی نه ادا کېږي، فا د کم دی نه ادا کېږي. صحیح شوه. وس دلته وی مخارج الحروف. مخارج جیم لام پیش جل. صحیح ده. مخارج الحروف. حروف فا د په اخر کې. صحیح ده. نو وس دا دوه حرفونه دي، دوه ټکي دي. نو یو دی مخارج، یو دی حروف. نو وس مخارج دا تاسو لاندې بیا قارس یې وی. حروف د څه ته وی؟ حروف د حرف جمع ده چې انسان یو حرفي، لکه مثال الف ته، یا با ده، یا تا ده، یا ثا ده، دې ته یو ته حرف وي، او ټول ته څه وی؟ حروف وي. صحیح شوه. چې د یو نه عباره کېږي 2 3 4 5 6 7 8 دې ته حروف وي. صحیح ده. مخارج څه ته وایي؟ نو مخارج تاسو ته لاندې قاري صاحب وایي، ګورئ ورته زه یې لږ زوم کوم چې تاسو ووینئ. صحیح ده. دلته وایي مخارج د مخرج جمع ده. که مثال اوس تعالی عین هم درځي، خا د لوم درځي، نو د دې ځای نه به ته ادا کوې. کوشش دا کوه چې داسې په پړایي کې دا ادا کړې، نو په قرآن مجید کې بیا تا د اساني. مخارج د مخرج جمع ده. صحیح شوه. نو اوس مخارج څه شی دی؟ د مخرج جمع ده. یو ته مخرج ویلی شي. مثال یو دی، دا مثال 1 نمبر دی، دا یو مخرج دی. که اوس موږ وایو چې 2 مخرجونه یا 3 یا 4، نو هغې ته به موږ مخارج وایو. صحیح شوه. مخارج ډېرو ته وایي او مخرج یو ته وایي. صحیح شوه. مخارج د مخرج جمع ده. مخرج یو ته ویلی شي او مخارج ډېرو ته ویلی شي. صحیح شوه. اوس مخکې تاسو ته وایي چې مخرج څه ته ویلی شي. که اوس ته چا په ذهن کې چې یاره مخرج څه ته ویلی شي، نو مخرج ما د قاري صاحب تاسو ته وایي چې مخرج ویلی شي د حرف د راوتو ځایګي ته. د کم ځای نه چې حرف راوځي هغه ځایګي ته څه ویلی شي؟ مخرج ویلی شي. لکه په اسان مثال باندې موږ تاسو پوه کړو چې مخرج کم ځای ته ویلی شي؟ د کم ځای نه چې یو حرف راوځي. لکه دې نقشې ته به موږ وګورو. صحیح شوه. دا نقشه زوم کړی دی ما، نو دا نقشه ټوله په نظر نه راځي، خو دا چونکې دا یوه نښه او دا یوه نښه، دا دوه نښې په نظر راځي. نو دا داسې دی لکه مری چې. صحیح شوه. دا تالو دی، دا تور چې تاسو ته ښکاري، دې نه پکته دا مری ده. صحیح ده. نو دې مری د دې اول نه د کم ځای چې انسان مثال مری خوږي یا مری تخنیږي، دغه ځای
دغه د مرۍ اول له صحیح شو. نو دینه دا دوړه حرفونه ادا کیږي لکه غین او خ، غین او خ، صحیح شي، غین او خ، صحیح شو. نو دا د دې سره مخرج دی. مخرج څه شي دی؟ مخرج نه کم حرفونه چې د کم ځای نه راوځي هغه ته مخرج ویل شي. نو ته به څه وایي چې مخرج د مرۍ اول چې دی دا د غین خ مخرج شو. دا پیژندل صرف چې مخرج څه ته ویل شي، د کم ځای نه چې حرف راوځي هغه ته مخرج ویل شي. مثال کړه جبې د سیټ نه راوځي، یا جبې د سر نه راوځي، یا د مرۍ د منځ نه راوځي، مرۍ د اخر نه راوځي، مرۍ د اول نه راوځي، نو د دې ته څه ویل شي؟ مخرج ویل شي. د کم ځای نه چې حرف راوځي لکه مثال عین غین خ د مرۍ د اول نه راوځي، د مرۍ مخرج شو، صحیح شو. نو بیا مرۍ منځ نه راوځي، دا د مرۍ د اخر نه راوځي، دا څه شو؟ دا مخرج شو، صحیح شو. نو مخرج دغه ته ویل شي. یو ځای نه حرف راوځي دا غځنه مخرج ویل شي. مخرج ویل شي د حرف دراوتو زیږی ته، د کم ځای نه چې حرف راوځي هغه ته څه ویل شي؟ مخرج ویل شي، صحیح شو. نو وس مخارج ټول څو دي؟ نو دلته تاسو ته وایي مخارج ټول ولستی، مخارج ټول څو دي؟ ولستی. وس دلته که ستا په ذهن کې اشکال پیدا کیږي چې آیا قاری صاحب ته موږ ته ویلو چې حروف هجا چې دي هغه 29 دي، دلته موږ ته وایي چې مخارج ولستی، دا ولې؟ نو د هغه اشکال جواب دا دی چې مخارج په یو مخرج کې درې حرفونه، دوه حرفونه یو ځای کوي. لکه مثال دې مخرج ته ګوره الف واو یا، په دې کې درې حرفونه یو ځای کړي، په دې بل کې دوه یو ځای کړي، په بل کې هم دوه یو ځای کړي، په بل کې هم دوه یو ځای کړي، صحیح شو. نو دې وجې حروف هجا 29 دي او مخارج ټوټل څو دي؟ 12 دي، صحیح شو. درې خبرې شوې، صحیح شو. مخارج د څه جمع ده؟ د مخرج جمع ده. مخارج د څه جمع ده؟ د مخرج. دویمه خبره مخرج څه ته ویلی شي؟ د کم ځای نه چې حرف راوځي، او ټول مخارج څو دي؟ 12 دي. درې خبرې شوې، صحیح شو. نننی سبق کې درې خبرې شوې. مخرج څه ته؟ مخارج د څه جمع ده؟ د مخرج جمع ده. مخرج یو ته ویلی شي، مخارج ډېرو ته ویلی شي. مخرج څه ته ویلی شي؟ د کم ځای نه چې حرف راوځي، صحیح ده. او ټوټل مخارج څو دي؟ 12 دي، صحیح ده. وس په موږ راځو مخرج نمبر 1 ته، صحیح ده. نو په دې کې به د دې خ خیال ساتئ، خ مخرج، صحیح شو. او په نمبر کې به د نون خیال ساتئ. موږ پښتانه اکثر وایي دا لمبر دی، لکه د ټلیفون لمبر دی راکا، لمبر داسې لمبر داسې لیکلی شي، لکه مثال په طور لا میم باره لمبر، او دا په دې لام په ځای باندې څه نون دی، نو موږ به څه وایو؟ نمبر، صحیح شو. مخرج نمبر، صحیح ده. مخرج نمبر 1 مخرج نمبر 1، صحیح شو. مخرج مخرج نمبر 1 الف واو یا، صحیح شو. الف واو یا. الف کې الته تاسو ته ما درې خبرې کړې وې چې الف به د پاسې کم زبر دی دا به موږ اوږدونه، لکه حمزه زبر ا، دا به اوږدونه، حمزه زبر ا، صحیح شو، دا به راکاږونه. او لام بم نه راکاږو، لکه الف. او فا چې دا د لاندې شونډې د خېټې او بره مخامخ د دوه غاښونو د سرونو نه ادا کېږي. تر کم ځای نه چې اف موږ څنګه اف وایو دغه شان به فا وایو، صحیح شوه. نو وایي الف چاره نه ورځي، حمزه زبر ا، لام فا زیر لف، الف الف، صحیح شوه. الف واو، واو د کم نه ادا کېږي؟ دواړو شونډو د ګول کېدو نه. او یا، نو په یا کې دوه قسمونه دي، صحیح شوه. په یا کې دوه قسمونه دي، یو یا مده ده او یو یا غیر مده ده، هغه مخې ته به راځي، صحیح ده. نو یو یا مده ده، یو یا غیر مده ده. نو دلته اوس تاسو صرف دا ذهن ته واچوئ چې موږ یا دلته چې کومه مده سره لیکلې موږ به صرف دا پیژنو، دا یوه یا، صحیح ده. مخې ته چې بیا راشي بیا به هغه تاسو ته زه پوه کړم په هغې باندې. نو په مخرج نمبر 1 کې وایي الف واو یا، او په بریکټ کې لیکلې مده، صحیح شوه. مده مده، صحیح شوه. الف واو یا مده، صحیح شوه. مده. نو دا درې وړه حرفونه د کم ځای نه ادا کېږي؟ دا ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. د خولې خالي ځای کم ځای دی؟ د خولې خالي ځای لکه مثال په طور دا نقشه وینئ. ورته دا زومینګ لنګ ختم کړم چې تاسو دا نقشه په نظر راځي. دا نقشه وینئ، مثال په طور دا سره چې تاسو ته ښکاري دا جبه ده، صحیح شوه. دا سره جبه ده او دا د پاسه تالو دی. نو دې تالو او د دې جبې په منځ کې چې کوم ځای دی دا خم خالي ځای چې تاسو ته ښکاري، د دې نه دا درې وړه حرفونه ادا کېږي، الف واو او یا، صحیح شوه. الف واو او یا، صحیح ده.
الف واو یا مده ادا کیږي د خلی د خالی زینه. دوستانه څوک د پوسو کې د خلی خالی ځای کم ځای دی نو دا د جبې د پاسه او د تالو د منځ کې چې کم د دې دوانو منځ کې دا کم ځای دی نو دې څه ویلی شي د خلی خالی ځای ورته ویلی شي. صحیح شوه. وس دا دلته چې کم دا مده لیکلی دی صحیح شوه نو دا درې واړه حرفونه چې دي دا مده دي څه دي مده دي نو دې ته به موږ وایو الف مده واو مده او یای مده. صحیح شوه الف مده واو مده او یای مده لکه داسې به وایو ګوره ورته داسې الف مده واو مده او یای مده. خو چې کله موږ مخرج یادو نو مخرج به داسې یادو چې مخرج نمبر 1 الف واو یا مده الف واو یا مده ادا کیږي د خلی د خالی زینه. صحیح شوه. نو بیا موږ نه څوک تپوس وکړي چې الف مده څه ته وایي واو مده څه ته وایي او یای مده څه ته وایي نو دا به تاسو ته زه مثال که ملګري وایي چې دغه سبق پوره دی دا کم چې موږ ووایي هغه پوره دی که نه وایي چې دا پسې مو وایه نو دا ورپسې به ووایم. صحیح شوه. یا ملګری میک کوله وکړه یا ملګری کمنټس وکړه چې دغه سبق پوره دی که مخکې پسې ووایم. قاری صاحب دغه پوره دی اوس دی پوره دی. جمیله پوره دی وروره. ښه صحیح شو. ځه سبا که خیر به انشاءالله بیا منګه د الف مده واو مده او یای مده به انشاءالله بیا سبا که خیر وپېژنو د تعریفونه به ته هم بیا سبا وکم چې الف مده څه ته وایي واو مده څه ته وایي او یای مده څه ته وایي. صحیح شوه. اوس موږ چې کومې خبرې وکړې هغه خبرې بیا دوباره زه تاسو ته کوم بیا که یو ملګری پکې مثال په طور خواهشمن یي چې سبق اورول غواړي نو سبق به اورولی شي. صحیح شوه. ښه بسم الله الرحمن الرحیم بیا در سر نه وایم سبق نمبر 3 مخارج الحروف. صحیح شوه. نو حرفونو ته به خیال کوئ زما دې حرفونو ته هم خیال کوئ چې قاري څنګه حرفونه ادا کوي دغه شان تاسو هم کوشش کوئ. ولې نو مخارج الحروف. صحیح شوه. مخارج الحروف تاسو ته ما وی چې حروف هم جمع ده او مخارج هم جمع ده. مخارج ډیر دي او حروف هم ډیر دي نو که مثال منګه یو وایو نو هغه به صحیح مخرج وي او که حروف حرف وایو هغه یو دی او حروف ډیر دي. صحیح شوه. نو اوس تاسو ته مخې ته وایي ورګه چې زوم یې کړم مخې ته وایي چې مخارج د مخرج جمع ده. صحیح شوه. نو درې خبرې دې کې موږ وکړي. یو خبره دا ده چې مخارج څه دی د مخرج جمع ده. صحیح شوه. مخارج د مخرجو جمع ده. مخارج څه دی د مخرجو جمع ده. صحیح ده. نو اوس تاسو څه وایي چې مخرج څه ته ویلی شي نو مخرج د کم ځای نه چې حرف ادا کېږي هغې ته مخرج ویلی شي. په خپله ژبه کې زده کوئ د قاعدې هغه زده کوئ مو مخرج که ستاسو څوک تپوس وکړي چې مخرج څه ته ویلی شي د کم ځای نه چې حرف راوځي هغه دې ته څه ویلی شي مخرج ویلی شي. دوه خبرې شوي. درېیمه خبره دا ده چې ټول مخارج څو دي 18 دي. ټول مخارج څو دي 18 دي. ټول مخارج څو دي 18 دي. صحیح شوه. درې خبرې شوي. مخارج د مخرج جمع ده. مخرج څه ته ویلی شي د کم نه چې حرف راوځي او ټول مخارج څو دي 18 دي. صحیح ده. دا درې خبرې به یو ملګری وکړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. جمیله وایه میک تی کولاو کړی دی. وایه څوک نه وایه. ښه نو درې خبرې شوې. لومبۍ خبره دا ده چې مخارج د مخرجو جمع ده او مخرج څه ته ویلی شي مخرج د کم دی نه چې حرف راوځي هغې ته مخرج ویلی شي او ټوټل مخارج څو دي 18 دي. صحیح شوه. نو مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خلی د خالی زینه ادا کیږي د خلی د خالی زینه. نو دلته چې دا مده لیکلی دی نو دا مده به موږ د دې الف سره هم لګو د دې واو سره به هم لګو او د دې یا سره به هم لګو انشاءالله. او د الف مده واو مده او د یای مده تعریفونه به ته انشاءالله سبا وکم سره د مثالونو تاسو پوهیږئ چې الف مده څه ته وایي واو مده څه ته وایي او یای مده څه ته وایي. خو صرف دلته مخرج داسې یاد کړئ. سبا که خیر به مهرباني کوئ چې لکه مثال تاسو ماته د مخرج واروئ زه به خوشحاله شم. صحیح ده
چې هر مرګري وایي چې مخرج نمبر 1 میک کولاوي مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی زینه بس دغه مخرج دی د خولې خالی ځای تاسو پیژن د جبې د پاسه او د تالو د لاندې دي ته خالی ځای ویلی شي دغه یو مخرج دی دا صرف یادول دي مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی زینه څوک مرګري پکشته چې وایي ابن امینه وایا کنه یاره بسم الله الرحمن الرحیم سبق نمبر 3 مخارج الحروف مخارج جمع د مخرج دا مخرج ویلی شي د حرف دراوتلو زینا ټول مخارج دا اولستی هغه د الف واو او یا مده دا ادا کیږي د خپل د خالی زینا ایت تنر شاباسي نو دغه شان زړه کوي میک ولا وخینو په دې کې حسنشته لري زه به م خوشاله شم چې دومره چې مرګري به پوه حارث صاحب زما आवाज نه درته وختي واو نستا میک کولا و خواز نه راتلو ما وی چې یاره جمیل بایله چلې دا مسله و پکې ځکه سبق وایا شابالا سبق نمبر 3 مخارج الحروف مخارج د حروف د مخرج دراوتو ځای ته وایي مخارج د مخرج جمع ده مخارج د مخرج جمع ده مخرج د مخرج جمع ده مخارج د خولې جی مخارج نه مخرج د حرف دراوتو ځای ته وایي مخرج د کم نه حرف راوځي هغه څه ویلی شي هغه ته مخرج ویلی شي او ټول مخارج سوري او مخارج ټوټل چې دی ولستی نو مخرج نمبر 1 موږ سوي مخرج نمبر 1 موږ وی الف واو یا مده دا دریوانه حروف د خولې او د جبې د تالو د خالی ځای نه راوځي د خولې د خالی ځای نو دسی په اسانه وای د خولې د خالی ځای نه د خولې د خالی ځای نه ادا کیږي شاباسي بل مرګري به خواهشمن شته چې وي یا کمنټس وکړئ کته کم مرګري ناسي کمنټس وکړئ 130 مرګري ناسي ماشاءالله کو یو مرګري وای چې زه وایم نو موږ به بره راوخیږو موږ به دین یو مرګري کته کوس کو ان شاء الله بره راوخیږي سبق په وې سم مسله بني ان شاء الله وال مال پکې نشته دا شنه جمیل بای وي ما ته صحیح کو زم خوشاله شوم دې به ان شاء الله خوشاله شي چې ما خپل سبق خارج ته واوره یوازې په اورول په مثال چې ته واوري په غیمن سبق نزد کیږي چې ته وای خارج ته نو بیا زده کیږي ابن امینه جی قاری صاحب شاه سم محترم غانې دی لګولې دی او میک ته کولاو کړي سوي بیا زه کمره کې ما بس مرګري دی هغه لګیا دي کنه ها وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ها څوک مرګري به کمنټس کوي نو ویلی شي یاره قاری صاحب زه په دې سبق پوه نه شوم په دې باندې پوه نه شوم په دې پوه نه شوم مرګري ویلی شي حارث صاحب یو ګردانی بیا وګه چې ذهن ته پوره کوشي ها